بسم الله الرحمن الرحيم. الترتيب واجب بين الوقتية والفائتة. مخکې د قضا د مزونو احکامات ذکر شول چې د فرض مز قضا فرض ده، د واجب مز قضا واجب ده، او که سنت یا نفل د شروع کول نه وروسته یو سړي فاسد کړل او مات کړل نو د دې قضا هم واجب ده په ده باندې. اوس ترتیب دی د قضا مزونو او د خپل د وخت مز د دې په درمیان کې ترتیب چې دی دا واجب دی. خو د دې نه مخکې یو مسله زده کول او په هغې باندې ځان پوه کول ضروري دي چې ترتیب د چا دپاره واجب دی. وی ترتیب د صاحب ترتیب دپاره واجب دی. صاحب ترتیب چا ته ویل کېږي؟ صاحب ترتیب هغه سړی دی چې د بلوغ نه وروستو دې وخته پورې د ده نه شپږ مزونه نه قضا شوي یا د شپږو نه زیات، شپږ یا د شپږو نه زیات نه قضا شوي. که پنځه یا د پنځو نه کم مزونه د ده نه قضا شوي نو دا سړی صاحب ترتیب دی، د ترتیب نه نه وځي. که شپږ مزونه یا د دې نه زیات قضا شوي نو د ده هغه ترتیب چې دی ختم شو. خو یو شرط دا هم دی که د ده نه زیات مزونه قضا شوي دي خو هغه مزونه د قضا راګرځولي دي، پوره کړي دي، پنځه یا پنځو نه کم مزونه د ده په ذمې پاتې دي نو بیا هم د صاحبي ترتیب دی. لکه یو سړی چې د هغه نه پنځه یا د پنځو نه کم مزونه قضا شوي د بلوغ نه تر دې وخته پورې دا سړی صاحبي ترتیب دی. که شپږ یا د شپږو نه زیات قضا شوي د صاحبي ترتیب نه دی، خو که د شپږ یا د شپږو نه زیات مزونه قضا شوي وي ولې هغه بیا راګرځولي ادا کړي د هغې قضا یې کړي او د ده په ذمې باندې پنځه یا پنځو نه کم مزونه پاتې یا نه پاتې نو دا سړی هم صاحب ترتیب بیا دی. که مزونه زیات قضا شي خو هغه راګرځولي قضا یې کړي نو د ترتیب د صاحب ترتیب دی. نو صاحب ترتیب دپاره شرط دا دی چې دنه یو مز قضا شو بیا وقتي مز راغی نو دی به اول د قضا مز راګرځي او بیا به دی وقتي مز کوي. لکه مثال په طور باندې یو سړی دی صاحب ترتیب د ده د ماسپښین مز قضا شو دنه اوس د مازدیګر وخت دی د مازدیګر مز به ادا کوي، خو د صاحب ترتیب دپاره لازم او ضروري دا دي چې دی به اول خپل د قضا مز راګرځي ورپسې به دی بیا د وخت دا مز کوي. که د ده په ذمې شپږ یا شپږو نه زیات مزونه پاتې دي نو بیا دی صاحب ترتیب نه دی او بیا د ده دپاره ترتیب لازم او ضروري نه دی. الترتیب واجب بین الوقتیة والفائتة. ترتیب واجب دی په منځ د وقتي مز کې او فوت شده مزونو کې، چې فوت شده مز دی مخکې وکړي او د وقتي مز دی ورپسې وکړي. فلا يجوز اداء الوقتیة، د وقتي مز ادا کول جایز نه دي قبل قضاء الفائتة، مخکې د هغه فوت شوي مز د قضا راګرځولو نه. کذا الترتیب واجب بین الفوائت بعضها مع بعض. دغه رنګې ترتیب واجب دی په منځ د فوت شده مزونو کې چې بعضې دا د بعضو سره وي. لکه یو سړی دی دنه څه مزونه فوت شوي قضا شوي دي نو دی چې دا قضا مزونه راګرځي نو په دې کې هم ترتیب ضروري دی. لکه اول د سهار مز بیا د ماسپښین بیا د مازدیګر داسې. فلا يجوز قضاء فائتة الظهر قبل قضاء فائتة الصبح. وی جایز نه ده قضا د ماسپښین د فوت شوي مز مخکې د قضا د فوت شوي د سباني مز نه، چې د سهار مز هم فوت شوی دی د ماسپښین هم فوت شوی دی نو دی به اول د سهار مز ګرځي بیا به د ماسپښین مز ادا کوي. کذا ترتیب واجب بین الفرائض والوتر. دغه رنګې ترتیب واجب دی په منځ د فرایضو او په وترو کې. فلا يجوز اداء الصبح قبل قضاء فائتة الوتر. دغه رنګې چې ترتیب د فرایض او د وتر په منځ کې واجب دی نو بیا که یو سړي نه وتر د ماسخوتن دا قضا شوي دي نو دله د سهار مز د وترو نه مخکې جایز نه دی. دی به اول وتر کوي د وترو قضا به راګرځي او بیا به دی سهارنی مز کوي. مسله دا ده چې یو خو وقتي مزو او فوت شده مز کې ترتیب دی چې اول د قضا مز به وګرځي ورپسې وقتي مز.
دویم دا چې قضا شوي مونځونو کې به هم د ترتیب ضروري کوي لکه اول به د سهار مونځ کوي ورپسې د ماسپښین داسې ورپسې د مازدیګر دې ترتیب سره به د قضا شوي مونځونه راګرځي او په وتر او فرایضو کې به هم د ترتیب لحاظ ساتي خیال ساتي لکه د ماسخوتن وتر یو سړي نه پاتې شتل نو دی به د سهار مونځ د وترو نه مخکې بیا نه کوي دی به د سهار په وخت کې د وترو قضا راوګرځي او هغې نه وروسته به د سهار مونځ ادا کوي الله رب العزت موږ د عمل توفیق راکړي